بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم الصرف 56 نمبر درس دی او د تمرین یعنی مشق د هغې سوالاتو کې نن زمونږ څلورم اخیری نمبر درس دی. انشاءالله دې نه پس به بیا مونږ بل فصل شروع کوو. نو مونږ له څلورم نمبر سوال راکړی وی د دې اردو جملو عربي ولیکئ. اردو کې راته دا جملې لیکلي دي وی د دې تاسو عربي ولیکئ. نو اول نمبر جملې لیکلي میں هرگز نہیں لکھوں گا، زبا هرگز نه لیکم دا د واحد متکلم صیغه ده. اکتب معنا ده زه لیکم یا به ولیکم، اکتب معنا ده زه لیکم یا به ولیکم. او دا هرگز نه چې پکې راشي کنه نو دا د اکتب نه مخکې لن ولګوه. د لن معنا ده هرگز نه، نو اصل کې دی دا اکتبو د دې لن د وجې دا د دې مضارع په دې آخر با باندې چې کوم پیش دی دا به زبر شي، نو دا به شي لن اکتبه. لن اکتبه په اردو کې معنا ده میں هرگز نہیں لیکوں گا. اوس په ورسره دا لن یو ځای ولیکو. نو ګورئ معنا خو مستقبل سره خاص کړه او د لن معنا ده هرگز نه او د می معنا ده اکتبو معنا ده زه لیکم یا به ولیکم او لن د وجې نه پکې ده هرگز معنا راله. او چې کله لن ولګي فعل مضارع سره نو بیا د حال معنا ختمه کېږي، صرف مستقبل سره معنا خاص شي. نو میں هرگز نہیں لیکوں گا یعنی لن اکتبه دا اصل کې دی اکتبو زه لیکم یا به ولیکم، خو د دې لن د وجې دا پیش شي او هغه زبر شو. اوس وی دو نمبر کې وی وہ ایک عورت نو ګورئ دا وہ ایک عورت دا د غائب مؤنث واحد غائب مؤنث صیغه شوه. هرگز نہیں هرگز بیا پکې دغه لن دی او سنیږي نو مستقبل سره خاص شوه. نو سمع یسمع معنا ده اوریدل، نو تسمع هغه یوه ښځه اوري یا به واوري. وہ ایک عورت سنتی ہے یا سنیږي. اوس وی وہ ایک عورت هرگز نہیں سنیږي، وہ ایک عورت ہرگز نہیں سنے گی. نو تا گورئ د تسمع معنا ده تسمعو معنا ده وہ ایک عورت سنتی ہے اس سنتی ہے یا یعنی سنے گی آنے والے زمانے میں. ٹھیک شو؟ نو دواړه معنی ده، خو چې کله دې نه مخکې لن ولګي که نه لن نو دا لن په لفظونو کې عمل دا کوي چې کوم صیغو په آخره کې پیش هغه زبر کی، نو دا لن تسمع شو. او د حال معنی ته ختمه کی مستقبل سره خاص کی. نو لن تسمع معنی ده وہ ایک عورت هرگز نہیں سنے گی، هغه یوه ښځه به هرگز نه اوري. ٹھیک شوه؟ اوس دلته کې دریم نمبر راکړی دی موږ له سوال وایي تم دو مردوں نے پرهیز نہیں کیا، تم دو مردوں نے پرهیز نہیں کیا. نو دلته کې ګورئ وایي تاسو دوو سړو پرهیز نه دی کړی. نو ګوره د پرهیز دپاره اجتنبه یجتنبو راځي. یجتنبان یجتنبون، تجتنبو تجتنبان یجتنبن، تجتنبو تجتنبان. دا اصل کې دی تجتنبان. تاسو دوانو سړي پرهیز کوئ یا به وکئ. تجتنبان نو دا اخره کې پکې د تسنیه په د تسنیه صیغو کې چې اخره کې کوم نون دی دا خو دا نو دې ته نون اعرابي وایي. او دوه د جمع مذکر غایب صیغو کې دوه د جمع مذکر صیغو کې ده او یو د واحد مؤنث حاضر صیغو کې ده. نو تجتنبان معنا ده تاسو دواړه پرهیز کوئ یا به وکئ. نو چې کله دی باندې لم داخل شي لم نو دا نون اعرابي به ختم کی، دا خو لفظي تبدیلی شوه. او د تجتنبان د حال او د مستقبل معنی ده د دې لم د وجې د حال او د مستقبل دواړه معنی ختم شوه، ماضي سره معنی شوه. نو ګورئ تم دو مردوں نے پرهیز نہیں کیا، تاسو دوانو سړو پرهیز نه دی کړی یا تاسو دوانو سړو پرهیز ونه کو. نو لم تجتنبا تم دو مردوں نے پرهیز نہیں کیا. اوس وی تم سب مرد نہیں چھوڑے جاؤ گے. اوس دا د مجهول صیغه شوه. تاسو ټول سړي به نه پرېښودلی کېږئ. یو وی تاسو ټول سړي به نه پرېږدئ، تاسو ټول سړي نه پرېږدئ یا به پرېنږدئ. لکه دا د معروف صیغه شو. تاسو ټول سړي دا پکې فاعل شو. اوس وی تاسو ټول سړي به نه پرېښودلی کېږئ. نو دا اوس د مجهول شوه چې پته نه لګي څوک به هم نه پرېږدي، نو هغه فاعل معلوم نه دی. نو تم سب مرد نہیں چھوڑے جاؤ گے. ترکه یترکو معنا ده چھوڑنا، یترکو معنا ده چھوڑنا. نو تم سب مرد تترکونا، دا تترکونا، ترکه یترکو نو تترکو تترکان تترکونا دا اصل کې تترکونا
تتركون تتركون دا د معروف صيغه ده تاسو ټول سړي نه پرېږدئ یا به پرې نه دی تم سب مرد نہیں چھوڑتے ہو یا نہیں چھوڑو گے دا خو د دې دغه شوه دې نه چې کله مونږ مجهول جوړو نو بیا به مونږ دا علامت مضارع له به پیش ورکې او د دې کاف نه مخکې د را له به زبر ورکې نو تترکون شو تترکون معنی ده تم سب مرد نہیں چھوڑے جاتے ہو یا نہیں چھوڑے جاؤ گے اوس چې کله په ده باندې مونږ لن داخل کو که نه نو دلته کې وای تم سب مرد نہیں چھوڑے جاؤ گے تم سب مرد نہیں چھوڑے جاؤ گے نو دلته کې به دې سره لن داخل کې خاجي نو بیا دا لن د دې نه د نون اعرابي ختم کی او د دې په ځای د نون په ځای به یو الف راشي نو لن تترکو معنی ده تم سب مرد نہیں چھوڑے جاؤ گے تاسو ټول سړي به نه پرېښودلی کېږئ ٹھیک شو نو دا خو د دې معنی شو لن تترکو معنی ده تم سب مرد نہیں چھوڑے جاؤ گے اوس دلته وایي ہم نے نہیں لکھا ہم نے نہیں لکھا د لیکلو دپاره راځي کتبه یکتبو نو دا هم نه نہیں لکھا دا د تسنیه و جمع متکلم صیغه ده تسنیه و جمع متکلم نو دا د دې معنی ده نکتبو عربی ده نکتبو دا هم نے لکھا نکتبو هم نے نہیں لکھا لم نکتب نو اوس د دې دغه شوه لم نکتب دا اصل کې نکتبو د دې لم د وجې نه دا بعد پیش شي او هغه جزم شي نو لم نکتب ہم نے نہیں لکھا اوس وایي تو ایک عورت هرگز نہیں سنے گی ته یوه ښځه به هرگز نه اورې ته یوه ښځه به هرگز نه اورې نو دا د واحد مؤنث حاضر صیغه ده واحد مؤنث حاضر صيغه واحد مؤنث حاضر صيغه واحد مؤنث حاضر نو دا صيغه واحد مؤنث حاضر معنی عربي ده تسمع معنی ده تسمعين معنی ده ته یوه ښځه اوري یا به واوري تسمعين معنی ده ته یوه ښځه اوري یا به واوري نو دلته وایي ته یوه ښځه به هرګز نه اوري نو دلته به ورسره لن ولګې لن نو بیا دا د نون اعرابي ختم کو دلته دا یا دوه نقطو والا پاتې شو نو چې یو اخره کې یا دوه نقطو والا پاتې شي یا به ختمه کې داسې به ګول یا کې نو لن تسمعي معنی ده تو ایک عورت هرگز نہیں سنے گی ٹھیک شو ها اوس موږ دلته کې اووم نمبر راکړی تو ایک عورت نے نہیں سنا تا یوې ښځې وانه اورېده نو د دې عربي دې کې ګورئ تو ایک عورت نو دا د واحد مؤنث حاضر صیغه شوه صیغه واحد مؤنث حاضر څنګه چې دا وه صیغه واحد مؤنث تسمعین نو دا هم دغه شان تسمعین دی تسمعین نو ګورئ تو ایک عورت نے نہیں سنا نو دلته کې به ورسره لم ولګې لم نو دا لم په لفظونو کې عمل دا کوي چې دا نون اعرابي ختموي نون اعرابي ختم شو اخره کې دا دوه نقطو والا یا چې راشي دا یوازې چې پاتې شي او بل حرف د دې نه پس نه وي نو دا به ختمه کې ګول به کې ٹھیک شو نو لم تسمعي معنی تو ایک عورت نے نہیں سنا تا یوې ښځې وانه اورېده ٹھیک شو اوس دلته وایي تم سب عورتیں هرگز نہیں چھوڑی جاؤ گی دا اوس بیا د مجهول صیغه شوه تاسو ټولې ښځې به هرگز نه پرېښودلی کېږئ نو چې څوک به هم نه پرېږدي هغه معلوم نه دی پرېښودلو والا معلوم نه دی خو تاسو به نه پرېښودلی کېږئ تاسو به بندیوانې یې نو تم سب عورتیں هرگز نہیں چھوڑی جاؤ گی نو ترکه یترکو معنا تم سب عورتیں دا د جمع مؤنث حاضر صیغه ده تترکنا او د مجهول ده نو تترکنا ده او که د مجهول نه وه نو تترکنا به بیا وه تترکنا دا اصل کې دی تترکنا معنا ده تاسو ټولې ښځې پرېږدئ یا به پرېږدئ تاسو ټولې ښځې پرېږدئ یا به پرېږدئ اوس پرېښودلو والا تاسو ټولې ښځې یې دنه چې زه کله مجهول جوړوم نو علامت مضارع له به پیش ورکم د دې کاپ نه مخکې را له به زه زبر ورکم نو تترکنا معنا ده تاسو ټولې ښځې پرېښودلی کېږئ یا به پرېښودلی شئ او دلته کې وایي هرګز به نه پرېښودلی کېږئ نو دې سره به لن ولګې
لن نو دا تترکنا دا د جمع مؤنث صيغه ده د جمع مؤنث صيغه ده نو دا پدې کې نه لم سے عمل کولی شي نه پکې لن کولی شي نو لن تترکنا تم سب عورتیں ہرگز نہیں چھوڑی جاؤ گے او دلته کې وایي نهم نمبر تم سب عورتیں نہیں چھوڑی گئیں تاسو ټولې ښځې پرې نه ښودی شوئ چې چا پرې نه ښودی هغه بیا معلوم نه دی فاعل بیا معلوم نه دی نو دا د مجهول صيغه ده همدقه تترکنا به راواخلي تترکنا دلته ورسره لن لګېدلی او یعنی هرگز نہیں او دلته صرف لیکلی نہیں نو دې سره به ته لم ولګې نو لم تترکنا معنا ده تم سب عورتیں نہیں چھوڑی گئی تاسو ټولې ښځې پرې نه ښودی شوئ نو دا زموږ سره د اوسني فصل د علم الصرف د کم د لن او د لم کم فصل ټول ګردانونه وشو نو د هغې دا تمرینو او تمرین هم الحمدلله ټول ختم شو نو راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام